الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دا سورة حجرات سورت دی یو کم پنځوسم دی پاره چې د شپږویشتمه ده آیات دیارلسم څوارلسم پنځلسم دی. نن پر دې بیان درته کوم چې نن سبا زموږ هر اسلامي ملک هغه د یهودو د نصارا غلامان جوړ سوي دي. صرف برای نام مسلمانان دي. په خوله باندې د اسلام خبره ستا په زړه کې د الله د دین سره نه مینه ستا، نه د مسلمانانو سره مینه لري، نه د الله د دین سره مینه لري. دا دستی و مخته د سعودي حکمران محمد بن سلمان، د دبي حاکم، قطر حاکم ستاسو و مخته دی چې د یهودو د نصارا غلام جوړ سوي دي. خپلې زنانې د ملک ښایستې انجونې زنانې د دوی په استقبال کې درولې دي. دا د مسلمان کار نه دی، دا د کفارو کار دی، د منافقونو کار دی. که چیرې واقع د دوی په زړه کې ایمان وای، د به عزت پر عزت باندې به ځان ورکړی وای، قرباني کړی به وای. د یهودو د نصارا خلاف د جهاد اعلان به کړی وای، ځان و مال به د الله په دین کې لګولی وای. نن سبا په هر ځای کې موږ وینو مسلمانان مړه کېږي، وینې بهیږي. په هر ملک که پاکستان دی، په هر ملک که فلسطین دی، که شام دی، که عراق دی، که افغانستان دی، مسلمانان کې مړه کېږي. څوک دفاع نه کوي. د فلسطین زموږ مخته دی، وینې بهیږي. د هغو خلک د لوږې څخه مړه کېږي، د اوبو څخه مړه کېږي. ته اوبه نسته، تندې دي،
زموږ دی په شپږ پنځوس ملکونه یا په شپېتو ملکونو کې یو داسې حکمران نشته چې د دغه مسلمانانو مالی مدد وکړي او جهاد ورسره اعلان کړي. خدا عزت ته په ډاګه وایم ایمان که تاسو راوړی دی خو ایمان نشته په اسلامي باچاهانو کې په حکمرانانو کې چې دوی خپله معاینه راباسي خپل مال د عودو دپاره د نصارا دپاره استعمالوي دا مسلمان نه دی نه دې ته مسلمانان ویلی سو دا منافقان دي صرف په جامه کې د مسلمانۍ دي دا په اصل کې د عبدالله بن ابی پر لار روان دي او یهودیان دي او نصرانیان دي دا د کفارو روزل سوي انسانان دي. رب کائنات موږ ته دا بیان کړ یا ایها الناس ای خلکو ان خلقناکم بېشکه ما تاسو پیدا کړي یاست من ذکر و انثی د یوه نارینه د یوې زنانې څخه وجعلناکم تیمی ګرځولي یاست شعوبا خاندانونه وقبائل قومونه قبیلې لتعارفو د دې لپاره چې یو تر بله سره شناخت وکړي دا شیرانی دی دا کاکړ دی دا کوچی دی دا پلانی پلانی دی. عزتمند څوک دی مسلمان څوک دی ان اکرمکم بېشکه په تاسو کې عزتداره عند الله په نزد الله اتقاکم چې هغه تر ټولو زیات پرهیزګار وي. نو محمد بن سلمان د قطر باچا د دوبۍ باچا دا مسلمانان دي دوی خپلې زنانې خپلې خوندې مندې ورته راویستلې خپل مالونه د یهودو دپاره استعمالوي دا مسلمانان نه دي بلکې دا منافقان دي. ان الله علیم خبیر بېشکه الله سي پوه دی خبردار دی چې ای منافقه په خوله خو دي د اسلام دعوه ده ستا مال په یهودو په نصارا دپاره استعمالیږي د مسلمانانو دپاره نه استعمالیږي معلومه ده چې ته د هغو روزل سوی او ټټو یې خر یې. قالت العرب وویل بانډچانو عربیانو چې کم په سارا کې اوسېدل هغه خانه بدوش عرب چې ته هغو آمنا موږ ایمان راوړی دي نبي اسلام نه رالو نن سبا وایي چې موږ ایماندار یو موږ مسلمانان یو لیکن الله ورته یقول اعلان ورته وکړ لم تؤمنو تاسو ایمان نه دی راوړی ستاسو په زړو کې نشته د اسلام سره مینه د مؤمنانو سره مینه نشته د مسلمانانو د زنانو د ماشومانو سره نشته د جهاد سره مینه نشته ولكن وقولوا اسلمنا تاسو وایئ چې موږ اسلام راوړی په ظاهر باندې په خوله باندې په زړه کې د الله د دین سره نه مینه لرو نه د مسلمانانو سره مینه لرو او د دوی دوستان یهود دي هندوان دي انګریزان دي خپل عزتونه په هغو باندې بېعزته کوي د خوشحاله کولو دپاره دا د مسلمان کار نه دی. ولما يدخل الایمان تر اوسه پورې د دې په زړو کې ولما يدخل الایمان فی قلوبکم تر اوسه پورې د دې په زړو کې ایمان نه دی ننوتلی نه دی داخل شوی صرف په خوله باندې مسلمانان وان تطیعوا که چیرې دغه د مسلمانانو باچاهان وان تطیعوا الله که تاسو خبره ومنه د الله ورسوله او د رسول علیه السلام لا یلدکم کمی به نه وکړي
ستاسو سره من اعمالکم ستاسو د عملونو شی نه شي پوره به تاسو ته په دې دنیا کې هم ثواب درکړل کېږي مال غنیمت وي که موږ د جهاد وکړو د دا کفارو سره د دوی نن موږ غلامان جوړ کړي یو زموږ زنانې دوی میندې جوړې کړي دي استعمالوي یې ولې زموږ غیرت ولاړی زموږ ایمان ولاړی زموږ اسلام نسته ان الله بشک الله چې دی غفور بخشونکی رحیم مهربان انما المؤمنون الذين آمنوا بشک مؤمنان هغه خلک دي چې ایمان راوړی دي بالله پر الله باندې ورسوله د الله پر رسول باندې ثم پس تر دې لم يرتابوا بیا هغه شک نه کوي د الله په دین کې وجاهدوا دی جهاد کوي بیا اموال په خپل مالو سره نن سبا هغه مال چې الله ورکړی دي و سعودیانو عربیانو ته دی او د یهودو دپاره هغو ته ورکړي هغه برته زموږ په مسلمانانو باندې په وینو باندې رنګوي دا زموږ مال برته زموږ په خلاف استعمالیږي زموږ زنانې زموږ مالونه دوی استعمالوي او په تور د منځو الله جهاد وکړي په خپلو مالو سره ورپوشي په خپل ځانو سره فی سبیل الله په لار کې د الله اولئک دغه خلک چې دي هم الصادقون دا خلک چې دي او رښتیا ګوي دي دا نو په رښتیا سره مؤمنان دي چې ځان مال د مسلمانانو لپاره لګوي قل ورته ووایه اتعلمون الله بدینکم ورته وایه پیغمبره څه تاسو الله پاک ته د خپلې د اسلام څخه په دین سره تی خبروي الله خبر دی چې ستا په زړه کې د مسلمانانو سره مینه نشته منافقه یهودي دا شپږ پنځوس شپېته ملکونه ټوله د یهود او نصارا غلامان جوړ شوي دي والله اعلی چې یعلم پوه دی ما په هغه څه باندې په سماوات په اسمانونو کې دي وما فی الارض چې په مځکه کې دي والله اعلی چې بكل شیء علیم پر هر شي باندې پوه دی یمنون دی احسان کوي علیک پر تا باندې دی پر تا احسان اچي ان اسلموا چې دی اسلام راوړي قل ورته ووایه ای برای نامه ای منافقه یهودي لکه هغه وخت عبدالله بن ابی قل ورته لا تمنوا احسان مه پره کو علی پر ما باندې احسان ما چه پر ما باندې اسلام حکم د خپل اسلام چې تا اسلام راوړي بل الله بلکې الله چې یمنو احسان کړی علیکم پر تاسو باندې الله احسان درکړی مال درکړی مال ځان درکړی الله د مسلمانانو په خلاف باندې او يهود او نصارا ته مور کا اے محمد بن سلمان اے د دبي بادشاہ اے د قطر بادشاہ غیرت راپورته کا دغه بې غیرتي ته کا دا منافقت وغورځوه ان هداکم دغه الله چې پر دوی ته هدایت کړی دی و تاسو للایمان د ایمان خواته ان کنتو صادقین که یاست تاسو او رښتیا ویونکي الله پر تی احسان کړی دی چې تی مسلمانان کاس چې یهود نه یاست او نصارا نه یاست شکر دی د ټولو فرقو څخه به موږ ځان خلاصوو یو قوم به جوړو یو ملت به جوړو یو اسلام به ټینګو یو د الله قرآن د نبي صلی الله علیه وسلم سنت به ټینګو که د الله قرآن موږ په لاس کې واخلي په هغه مې عمل وکړي موږ به یو کامیابه که چیرې موږ دغه د الله کتاب شاته وغورځوئ او د یهودو د نصارا غلامان جوړ سو زنانې ورته راباسو مالونه ورکوو دا باید چې موږ د دوی څه مالونه اخیستي وای د دوی مې غلامان جوړ کړي وای د دوی سې مې جزیه اخیستی د دوی سره مې جهاد کړی وای دوی مې غلام کړي وای نن موږ غلامان یو په دې سره چې موږ د خولې مسلمانانو
په زړه په عمل یې نه ثابتوو، نه ځان لګوو د الله د دین دپاره، نه مال لګوو. دا زموږ دی د فلسطین حال دی، دا زموږ دی د پاکستان حال دی. ټوله د یهودو او نصارا غلامان یو، هغه مې پر هر رقم باندې استعمالوي، منځ را جوړې کړي دي. مور هم راباسو، خور هم راباسو، ماینه هم راباسو، د دې دپاره چې دا ټرمپ دا یهودو او نصارا ناراضه نشي. الله دې موږ ته په صحیح معنا مسلمانان جوړ کړي. دغه شیعګان، سنیان، بریلیان، دیوبندیان، الحدیث، پنجپیریان دا ټوله پرېږدو، مسلمانان سو، د الله اسلام ومنو. د دغه وجې څخه موږ ټوټې ټوټې آیا وابی دی، دا پنجپیری دی، دا سلفی دی، دا سیفی دی، دا پلانی پلانی دی، ټوله ځینې ټوټې ټوټې کړی دی، زخمی کړی دی. صرف نوم د مسلمان پاته دی، صرف نوم د الله د کتاب پاته دی. نور یې نه د الله منو، خو د الله حکم نه منو، نبی منو، د نبی حکم نه منو، صرف د خولې مومنتوب د الله قرآن دغه منو او په عملي طور چې ویې غواړی څوک په پوکي په هغه نه منو. کافران یو، ظالمان یو. وما یجعد بآیاتنا الا الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وما يجحد بآياتنا الا الظالمون. خبره دا ده چې د الله د قرآن یو څوک هم نه مني، نه شیعګان مني، نه سنیان مني، نه پنجپیریان مني، نه تصوف پاره مني، نه تبلیغیان مني، هېڅوک د الله قرآن نه مني. صرف د زبانو پورې دی، په زړه کې ایمان نسته، په عملي طور یې نه ثابتوي. دا منافقین دي، دا کفار دي او د کفارو انډیوالان دي. که نه انډیوالان د الله قرآن دې زده کړي، جهاد په ځان سره وکړي، په مال سره وکړي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله د هر مسلمان څخه ځان او مال اخذ په عوض کې د جنت. دی به جهاد کوي، دی به مال لګوي، نو بیا دی مسلمان دی، دی د الله دوست دی، دی د الله ولی دی، دی متقی دی. په حقیقت سره بیا دی مسلمان دی چې دی د الله دشمن په دشمني ونشي. دا یهود و نصارا هندوان دا د الله دشمنان دي، دا باید چې موږ په دشمني ونیسو، د هغو سره دوستي نه وکړو. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.